جی د بجلی بلونه راغلي دي او په مختلفو خلکو دلته کې د زړه دورې هم رالې او د خفګان صورتحال هم ډیر زیات دا وخت کم بل چې راړي او دلته کې چې کم غریب خلک ته او ورسره سپید پوش دي دوانه د دې ظلم ښکار دي او دغه بلونه چې دي دا په زرګاو روپو کې دي ماما دا راته ووایه دا بلونه ډېر زیات راغلي دا به څنګه داخلوي شل زره 10 روپۍ بل دی دا موږ داخلوي به نه راځي نه ډېر بې حسابه دي ها څه به ورسره کې څه به وکړو بس مجبوري خبرې دي ستا دیاړي څونه ده زما دیاړي 400 څوکیداري کوم د شپې د شپې په بازار کې څوکیداري دا 1000 روپۍ بل به څنګه داخلي دا ول څوک داخلي نه خبره نه هونه بجلی به نه کټ کو بجلی به کټ کوي نه ها بالکل جی دا ډیر زیات د خفګان تشویشناک صورتحال دی د یو ملګری را سره د انصار ته چې کله د ګورتۍ بیل نه میلاو شو نه ګورتۍ کې ټول غریب خلک اوسېږي هغه څونه ول د ګیمن چې کم بیلون راغلي خانجي کنه ټول غریبانان خلک ته د 15 روپو دیاړي مار دی گاډای چا لګولي چا سره لګولي 12000 13000 14000 15000 د 8 د 7 نه تکي کم بیل نشته د سره ته چې بیلونه وړل د خلکو څه صورت یا رب انتهایی بس غریب خلک ته پریشانی دا ډېر سهار ما ورته د اکبر شاه دکان خواته په خلکو په دوه درو کسانو باندې چې چل شو غریبانان ول دا راته وایه دا بیلونه زیات راغلي دا به څنګه داخلوي لکه دا اوس 14000 روپۍ بیل دی شیر غریب سړی به دا به څنګه داخلوي یاره به دې خو زمونږ فکر بند دی نو څه ورسره وکړو نه داخلوي به نه شو داخلولی ستا دیاړي څونه ده زما 900 روپۍ دیاړي ده نو په 900 کې به 4000 روپۍ بیل څنګه داخلي نه شو داخلولی بجلی باندې بیا کټ بجلی به کټ کوي بالکل جی دا یو ډېر د خفګان صورتحال دی اکبر شاه دا پکې ټول د خانانو او د غریبانو مکس بیل نه دي کدا څنګه نه ټول په یو د غیر وشت په یو پیمانه باندې خان غریب پکې نه دی نه بس دا بیل نه خو تو داخلي نو دا خلک د پیسې بیا څنګه ګوري بس چل په نسیا وي په بل میاش کې یک تصور کوي څوک سوې او چې څنګه سونه کېږي وسره کو یاره جی بالکل د ډبل 1 ډبل 2 ریسپانس ټیم چې دا غم دلته پکار دی ولې چې دا بیل لکه یو غریب سړی د 300 یا د 200 روپو دیاړي مارو کله په 10000 روپۍ بیل ویني نو په باندې به خامخا چپی غوټې راځي خو دلته بد صورتحال دا هو دی چې دا غریب خلک چې دي دوی کله په یو سیاسي سړي پسې ورپسې لاس پړقوي کله په بل پسې کله وایي یو زنده‌باد کله وایي بل زنده‌باد کم چې کاروباریان خلک ته کم چې په دې معاشره کې د اوسېږي هغه د خبرو سره تعلق نه ساتي خپل کاروبار کوي خو دا وخت د بیلونو صورتحال چې دی ستا دا بیل څونه دی ورور ته ورغې د سره هم خبرې وکړه دی خو هم پوره سیاسي سړی دی ته لږ رانږدې شه نه څنګه پې تندر رالګې نو دا به څنګه داخلې تو دا بیل تو به یې څنګه داخلې نو زه خو به تا ته دا ووایم که نه زما ته خو دې ټولو خلکو چې نه به یې داخله دا بجلي به کټ کوه عاقبت خبره دا ده نه تو ما ته اوس نن رښتیا خبره وکړه چې دا بیل ستا د وسه دی دا تو داخلوې نه دا زه نشم داخلولی ولې زما څه نوکري نشته او بچي مې د کار نشته دی او لکه مطلب ته بیماریان په سارو بیماریانې په بني ادمو بیماریانې د ټوله سخته تکلیف ته دیاړي ساری دنیا شی په اړ خو کې شپږ وته سارو مې دا کم خلک چې د لاس پړقې دا ګډیږي په یو سیاسي سره استا سره شرکای د سیاست پاواله د بل سره ټول غریب خلک ته باغې خلک ته بالکل بیا به دا بیل څنګه داخلي دا نشي داخله ولا دا بیل چې ویني نو مطلب دا وزاره بری نه مطلب دا قومي سملای منبران چې کم دي د مرکز نه وي دا ازو د خدای غوړ کړه لاندې صوبې نه ده صورتحال دا چې د 1000 روپۍ ول د ستاسو صورتحال نو زما په دې کې خدای دې خیر کړي دا چې زموږ په جواد مرګري پسې 15000 روپۍ بیل لاغله او په پرمانالي پسې دا خان نه پاپه سل لاغله د گاډي نه درې ځای بچو یو دا بیل په هغه پسې دا 15000 راغله او په ما پسې دا په دا پسې دا سل لاغله 5000 روپۍ په دا پسې ټیکس ده 5000 روپۍ ما پسې ما زموږ کړسې دي پریته ما دا ټیکس چې ده دا به کم څه نه ګوري بس دا په ډاکټر امجد صاحب ته سوال کو دا خو هغه ته زموږ سوال دی چې صاحب پیسې خټوري تا وړاندې کړې عمران خان وړاندې کړې تو راشه مطلب دا راشه مشر می راشه او په اساس په خیر دا بیلونه چې دا به څنګه داخله وای دا 1000 روپۍ بیل دی دا به ټیکس دی دا به څنګه داخله دا چې موږ نشو داخلولی مونږ چې زور ولګو چې 15 روپۍ ځان میاش پیدا کو دا ګریوان دی کولا دا ګریوان خو د بیلجین راغوشم د گاډي دا راته وای دا بیلونه به څنګه داخله او د دې خو تعالی سهل دا نشی راتله واسه نور نشو داخله د دې میاشتې څوک نشي داخله نه 13 بیلونه را پسې شارټ دي نه یې داخل کړي ټیک 15000 او 8000 څنګه داخلي دي نشو دا راته وای چې دا بیا تاسو کور ته لاړ شئ او څه صورتحال د ټینشن څه صورت بس د دې د ټینشن پرې د خېټې د ټینشن بیا ډېر راغستیو ولې دلته ګرځ ورځان وړو راغه هم نه نه ځان وړل شو اغسته پیدا کول رنګ به بیل څه پیدا کو راشه او کنه راشه راشه ماته اوسو خبري وکړه راشه سمالګری چې دی دا ګورای کنه د اکبر شاه چې دلته کافي ډکه ده د 2 میاشتو خلکو بقایجات دي
اوسنی بیلونه چې دی په دې کې د 20000 روپو نه کم بیل نشته په دې کې د کم دیاړي مار چې دی د 200 روپو په هغه پسې 6000 10000 18000 روپۍ د حکومت ټیکس چې دی هغه لګیدل دی او هم دا غریب خلک چې بیا لاسونه پړقای د گاړو نه غورځيږي جنډې لګي د خلکو سره خفګانونه کوي خو د دې صورتحال هم بیا دا وختي د دې دکان مخې ته د اکبر شاه چې د سحر کې د خلکو حالات ډیر غیر او خلک پکې چې د رارتاویدونه د گاړو د دغه نه بچ شو ډیر خلک په تشویش کې دي او کم خلک چې په بازار کې روان هغه انتهایی احتیاط کوي چې سره جنگيږي را جنگيږي ما ولې چې خلک ډیر زیات په غوسه کې دي ډیر زیات خلک په غوسه کې دي نو زه خبره صحیح کوم کنه خلک صحیح خبره صحیح خبره ده که ستا خبره صحیح ده نه نو دا ته وایې کنه دا بیلونه چې راغلي دي یاره په دې بیلونو خو زموږ 110 نه راځي او زماره بو موټر سره زماره هغه طاقت نه کیږي په تاسو بو په کور کې نشته او چې بیل لګل 100 روپۍ دي ته خپوي ولاړو دا زه خپازه کولاړم د نه موټر سره کې د بجلی د بیل غو مغسته ما نو تاسو ما سره خبرې هم نه کولې زه اوس بس وګورم دغه څه خبره ټول دنیا ته معلوم ده بالکل جی انتهایی بد صورتحال دا مسله یوازې د بریکوټ نه ده د پوره سواد د پوره خیبر پختونخوا او د دې پوره ملک ته دا وخت په ملک کې چې د کم قانون رخصي نو سیاسي خلک په یو بل باندې فایاري کوي غلط الزامات لګي سیاست خودغه نویت لته چې پوره دنیا په مونږ پوری خان دي او دا وخت غریب خلک چې د انتهایی د پریشانای په عمل کې دي ما سوال بچا راکې اجازه د الله پامه